أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدعو إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكتب بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. مقصد سورة حامیم سجدہ نفی شرک دعا دا دی اور سورتونو مشترکه مقصد دی کم چې سورة حامیم مومن شروع تر سورة احقاف پورې داود دی ټول سورتونو سورة مومن کې ذکر شو درې ځله آیت نمبر 14 کې 60 کې اور 65 کے 14 کے فضل اللہ مخلصین الدین 60 کے وقال ربكم ادعوني استجب لكم 65 کے والحي لا اله الا هو فادعوه مخلصا له الدين الحمد لله رب العالمين. فدې معنی دلائل عقلیه نقلیه وهي درو بیان شو. من روزانه او دا ځین کې دا ځین کې نول دا خبره کېنوم چې ته کله مسله بیان کې مدلل ہے کہ قرآن لا دلائل بھی ذکر کے وہ مشرکان ردوشتی مشرکان سا پخپل دعوت دلیل نہیں دای دعوت دای مڑی اوری دا غی دعوت دای چی مڑی راسی وسی
کدا قرآن د خدای کتاب په بل ژبه کې راغلو کان ثم ربي او کتاب مربي لګ لګ جوړه مونږ ته وای یا د رسول جوړه ته مونږ ته وای دا غي جواب کوي چې اعجم عربیا بل دا وی چې په اجمه جو کرا بیا بل جوا دا څنګه خبره ده پیغمبر عربي دا او کتاب اجمي ده واشه اعتراض بتا خام خاکو ولو جعلنا قرآن عجميا افضل گردول من دا قرآن دلوستو کتاب عجميا فاجمائی جبا کی پتہ تا جبا کی عربی عین ردی کی ماند وضاحت تا او عین جیم نیم کی ماند تطوالی دا فاجمائی جبا کا غار کدا انگریزی دا کا فارسی دا کا پختو دا کا اردو دا تتا دا دیکھ دا ہر یو لفظ دا ہر یو حالت دا بر جدا دا لفظ نشتے عربی که دا هر یو شی جدا دا غره تفسیر دا پارا ایتا عین ریبی وضاحت معنی که عین جیم میم ما تطواله کچرا گردول امرا قرآن کریم پا آجام آجبا که خامخاوی و منکرینو لولا فصل آیاتو ولی واضح ندی تحصیل دیره ولی واضح ندی دلائل دده کینا ولی واضح ندی دلائل دده من پہ پوئی گنا اعجمیون کتاب دا عجمی و عربی رسول دا عربی سورہ شعراء کے ترشو آلتشت ترشو چکہ جرمنگ پہ یو عجمی سڑی باندہ قرآن پارا بائی کرا دے گلے اپا دای دوست دای با بیام دمانا انداز دیان انادیان دی 198 نمبر آیت کی سورہ شعراء قل هو للذین وعدا قرآن کریم دو پاردا کسانو آمنو چی وی من دا قرآن هدن ہدایت وی من انکی ناستا ہوتا چی ایمان پیراو کینی ہوتا کن دا خود جدا خبر چی دیم الخلق ایمان راوڑے دا کینی ہوتا نا فآمنتو باللہ کوئی چی آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی و کتبی قرآن شامل لے کنا ایمان ایک راوڑے دا کینی ہوتا نا نپی عمل کئی دا دیم الخلق کو حالات دے گرے ورنہ چو سڑی پی ایمان راوڑے بہت کینی والنا اگر تو بہدایت حاصلی کی بھی اندر تک ہے و دا قرآن کریم دو پاردا کتانو چی ایمان راوڑے پا قرآن بانے یا آمنو بلا الہ الا اللہ آمنو بی الہکم الہ واحد ہدن ہدایت دے دائی سبب دے ہدایت شن و شفاء او علاج الظلم و شفاء لما فی صدور سورت یونس کے تیرشی شفاء لما فی صدور آغا مرضون جی پا اڑکی دی بزدلی دا شرک دے بزدلی دا دروغ دی بیمانی دا طول علاج بدوشی قرآن تا کین علاج بدوشی دڑا علاج بدوشی ویڑا میں پاک دے رضی پاکی دے نشی بیر قرآن نا والذین وکران چی مان نراوڑی پا قرآن باندے فی آدان وقرن فغگون لیکی درون والے دے وفی آداننا وقرن آد نمبر 4 کی ترشو 5 کی کنا فی آدان وقرن فغگون لیکی درون والے دے اڑتے مثلا کزیگی فغگون کی بجیری وهو عالم عاما ادا قرآن کریم پا دیبان روند دیبان خلاوی کنا قرآن چی ایمان فران رو کینن استواتا دا پیرون شو عاما یا عاما پا ماند حجتن وهو عالم حجتن ادا قرآن کریم پا دیبان دلیل دے لکا حدیث کی مرادی القرآن حجتن لکا او علیکا دا قرآن کریم با دلیل شی ستا دا پارا تا با جنت طبیعی ستا دا پارا با شفارت کئی لکا حدیث کرا دی القرآن شافع مشفعن ماحل مصدقن من جعلو امامه ادخلو الجنہ ومن جعلو وراء ظهره ساقته فی النار او کما قال علیہ السلام
دا قرآن کریم بتاله دلیل شیا به جنت به القرآن شافع مشفع قرآن شفارس کوم کړي دا شفارس کوم چې د قبول شفاعت ماحل مصدق او جګړه بګی ستاسو طرفنا الله صلی الله اکبر الله ته جګړه کوله خدا کی دا د الله محبوب ده کا دا الله کی وینو له کتاب نو عزیز محبوب سره جنگ کوي کنه نو ته دا د الله محبوب دی او قرآن ستا محبوب دی استاد فارو الله سره جګړه ماحل او داسې جګړه مار دی چې مصدق الله به جګړه نه خپکیږي نه نو من جعلو امامه چا چې د مخې ته ځان نو ګرځي عمل کوي نو ادخلوا الجنه دنه به جنت او چا چې دا رستو ورغو نو ساقطوا في النار نو القرآن وهو علم ما دا قرآن په دې باندې دلیل شي حجت بشي دی اولئک دا خلق ینادون من مکان بعید دا خلق دا قرآن ته نکیدي دا خلق आवाज کولی شي تا د زایلرنا ینادون من مکان بعید دا تشبیه دا جمله به طور تشبیه راوړی دا یعنی قرآن باندې ته صحیح ایمان نیوي یقیني وته نه دړنه ته نکیدي نو قرآن بده اوری خدا بداتی لکلر دانا اگه کوسه که او سره کینو یو دیده کینو کم یو بخ قرآن اوری اگه تا باوا دادی که قرآن واد رادی و پویگی بانا بلکه سوره نزدیوی سره دی که دا لگ با پر نسبت دا اگه خو پویگی دا لگ با پر نسبت دا اگه خو پویگی سوره چی ما تا نزدیوی دا دی دندن او شواگانی و دی استاد سشاگرنا تا سوره لری کیگی تا تو دیدلی کنا اور بیڑس بان کم خلق ناسی قابل کنا اب روسی سوک ناسی باچان پرسی باچان ناسی ولی وہ ناقی سن آلائی که سر اس تقیم انسان نالائی کدک باچان استاز پویگی نچرا مخ کی چا مخ کرا سکینا ٹک ٹاک بشی نو دا یو کنن تشبیح کرا چی دا دیر لری دی نو لری دا که آواز رسی لیکن پویگی بفینا لکه صورت بقر تاسو ورلغونی روایت روایت شرطا د دې آیات د مناسبت سره ډیر مزیدار آیات د آیات چې مخې ته آیت نمبر 171 ومثل الذين كفروا صفت آکتانو کفرو چې انکار کړ د قرآن نه مثلو کو مثل الذين كفروا مثال ستا مثال دا کسان چې کفر کړي څنګه دی کمثل الذي بشان دا هغه سړی دی یعنی خو چې आवाज کوي ساروتا دماغ ساروتا لازم چې ناوري لا دعا مگر आवाज ترسي وایتا لیکن پویگی نا دا ما غوئے دے دیم سمون کون دے دا حق نا بلوگمن گونگے دا حق نا رون دے دا حق نا فنگا کنون دارن ڈالتا ہوں وہو عالم عاما دا قرآن کریم پدائی بانے بے رون دا پدائی بانے بے حجت نو لائکا دا خلق یناداؤنا آواز کولشی دیتا دا زائلرنا قرآن تا اوریگی لیکن کوئی وفینا اس سلورم شبہا دا درم سلوری شبہی کو منس کی دلائل نشتے دلنبانے دوی منس کی دلائلو دا درم منس کی دلائلو دیدہ دلائل والدانا شبہی و شانتی دا شبہی و شانتی دوارا پا داگا پا کنیش یو دا دے چه په یو ډول رانغی اول دا ده چې په بل ژبه رانغی دواړه اعتراضونه یو شان دي ځکه په منځ کې ول نور څه دلال رانغی نو څلورم اعتراض دا دی شوبه چې دا د خدای کتاب په یو ډول را دی ګلو کنه دا لږ لږ چې را دیږي دا خدای الله کتاب نه ولا الله په یو ډول نشي را دی الله کن فیکون دی خدای ته لږ د جوړه راستا کتاب دی نو جواب دا کوي چې په یو ډول را دی ګلو تاسو نه منو موسی علیہ السلام په یو ډول ورکو کله غي منلو استاد او مشرانو منلو صورت خو مکی ده خو مکه کې دا چې هغه د يهوديان خپل استادان ګڼل
ای وطلا اینا به تپوت کو چې دا شان زموږ په وطن کې او خطر پیدا شوی دا نه خبرې کوي نو منسوخ نه به ته چلو خو لکه صورت کاپ کې دا سمایلو کنه چې تلو ګرمنه چلو خو چې غلې کوي وته ای وته وي درې ته پوسه تو کوي چې اصحاب کاپ سو کو ذل قرنین سو کو او روح ستوي وما ربك آنے رفتا بظلام ہی ظلم کون کے اس ظلم کون کے سر عموما او عبید واغن واغس فرد دو ظلام مبالغه واغس پومان الغموم بانی او عبید جمع را مداو دین واغس فرد یعنی ندے رفتا اس ظلم کون کے پیچھا بانی ان پر ابلیس بانیم ظلم نہ کرلا ففرعون بانیم نہ کری ظلم اللہ پیچھا ظلم نہ کری الیہ یردو المستعدا دلیل دے او قسمی کہ لائق دو بلنی آغا ذات تے چه عالم الغیبی چه عالم الغیب نی اغا لائق دو بلنی دے الیہ یردو المستعدا دی اللہ تو پت کولی شی علم دا قیامت یو د نفی د الغیب یو د خلاصه اصول یو د اصول د نفی د الغیب په بعض صورتونو کې اصول ذکر کړی لکه سورۃ انعام 59 کې اصول نفی د الغیب دارنګه سورۃ یونس آدم ریکاردر کې نفی د اصول د الغیب سورۃ لقمان کې 34 کې دغه شانه پیځه خبره وي اصول ولر نفی کړو نو دارن دلتا ما الی یرد المستع دی اللہ تو پس کولی شلم دی قیامت کسو کوئی چی قیامت بکلی وی اللہ تا فتح لکه نبی اسلام نشتا پوشو حدیث دی احسان کرا دی
جبريل الاسلام تفوزنا كل راغلو یو تفوز بغدا کړ چې متى الساعه قیامت به کله نبی اسلام دی مل مسئول عنها بعالم من السائل بخاری سے حدیث کړي مل مسئول عنها بعالم من السائل نه تفوز کې دن کې تفوز شوه زیات پر تفوز کوون کینه ان سورہ چې څنګه دغه نه پیدا شم مادام پته نشته خدای خېټه کې بچي د هغه د پته نشته دا باندې کې کبد وي اده به سور مودي پیدا کړي د عمر سورې دا پته نشته مطلب د قیامت علم واغه خو لوی خبره ده اله يرد المساعه دی الله توبه واپس کول شي علم د قیامت وما تخرج من ثمرات ان راو دی یوم وا
من اکمامیا د حول دینا د پردې دینا وما تحملون من انثى انا بار کې یو زنانه او بچی لا په خېټه کې ان کی دي بچی لا مگر فلم د الله کی وي او زجر مشرکان ته دا چې بل علم غیب ثابت دی ابل توازن کې رحمت شوتوي ويوم ناديهم آیات کا اورد جواز وکړي تعالی الله بوئی این شرکائی چرته دي زما ته استرام اتاج بتر مرز شوی تاج بداتاوی غوثل ذنب ته شو نو قالو او وای مشرکان آذناکا اعلان کا مونږه تا ما مننا من شهید نشته زمونږ نسوک گوايو کوم چې په دې باندې تاسو کو شریکان شته ما مننا من شهید بان لك شریکا خدای مونږ نو ویل چې مونږ ته خدای نه دی ویلي ادا حقیقتوم ده مشرک خو بابا ته خدای نه وای سجده وته کوي را مدد شو ته وای خو خدای وته نه وای ما د خدای صفات ولې مشکل کوشا وته وای نو چې مشکل کوشا د خدای وته وای کنه د مکه مشرکان هم بوت بابا نه ویلي ای وای هؤلاء شفعاء عند الله تر دې یونس آد ورټاره کې تیر شو ادله لیکي کړه څنګه یا وسو کوي په سوچ کې ټول نه سي زتا د نظام دا یو په کډالي کول نه ده دې کې دا دلالي کومه کې جو کته ولي کې کنه ها یکري یا ولي په بل ځای په کافه دې کې بیا مونږ ده بیا لیکي چې په ځین کې د ګوتو او د سترګو د دماغو د دې ربط دی ورسره ادرو ما مننا من شهید نشته د مناسو کو گواہی کوم ته په دیوانه چې ستاسو شریک ته وی هؤلاء شفعاء عند الله دا حضرت زمون شفاعت هم خود خدا نو دارن سور زمر اتبر تیم کې تیر شو چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ عبادت نه کوو دی اولیاء مگر دې پات موږ نزدیک الله ته په درجه الله دې چې ذات موږ لاندې اندازه موږ وسیلې دي خدای هم بابا تنده ویل ته وګورئ آد نمبر 74 کې تیر شو مخکې صورت کې دا غشان خبر چې موږ خو شرک نه کړل قالو ادارنګ صورت انعام آد نمبر 23 کې تیر شو والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله وربدنګا نو موږ مشرکان موږ شرک نو کړه موږ بل ته خدای نو ویلې موږ خو خدای نو منلې دارنګ وای بدای آدم کا اعلان کومه تا ما مننا من شهید نشته د موږ سو گواہی کوم کې په دې خبر چې تاسو کو شریک شتا وذلانو ارق بشیدینا آچو دی چې برامت کو پخوا وذنو او ګمان وکړي چې مال من محیث چې دیل زاد خلاص اوس پوښو تو دغه بابا مون خلاصي اره بابا په څنګه کې نجات ده اوس پوښو بابا خو څه نشي کوله اوس حالت د مشرک انسان لا تمل انسانو نستړکیږي مشرک انسان من دعاء الخير د غوښتو د فائدونه کموزو کی یا اللہ داو کی اللہ کروجون سی یا اللہ کهجو کی یا اللہ یا اللہ آرد کی یا اللہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ عقل چورت و تکلیف اللہ تزیه واخلی یا مال تی واخلی یا سیت تی والی فیوز قنوت ندوی نا امیدہ دا اللہ نا قنوت نا شکر دا اللہ دا رحمت بعد بیادات خبر کئی او منگیو اور په موږ تکلیفونه دي ما مو الى قران لم راځي بعد کوئی ورګه مزونم کوم حجونم کوم په ما تکلیفونه یاد الله بندا دا کوم کته مزون نه کولم در باندې راتله کته حج نه کوم دا په تصاف نصیب کیو خو دې قران سره پتا د دورو شي ته دینا ناصری دا تکلیفونه دا غو دا خو لیک دي دا برازي نو قران دا نه چې دا نو تکلیفونه ها خو هغه تکلیف په پتا آسان کې قران دا کمال رب نه تنګي کې موږ له موږ کوو بیا موږ تکلیفونه راوړي موږ روجیو میسو او موږ تکلیفونه دی خلک شراب سکي د ناکارای کې په غیثوم نشه بایغه پریخي شکر باج طالب دنیا کې سزا ورکړه د آخرت د غډیر لوس سخت سزا
ولئن اذقناه رحمتا منا او که تر اوسه کو دي ناشکر کا انسان تا دی مشرک انسان تا سمرا بانچا د خپل طرف بچي ورکو مال ورکو هودا ورکو من بازار قد تکلم ما ساتو چرته دتا ليقولن خامخوي هذا لي دا زما دي زدي حقدار ما تعلیم کړو زه دوبۍ ته تلم زه انګلینډ ته تلم ما دولت بیٹو خیمه کو خیال دی نو کله چلو چې ګور بیٹو پہلا پکې مو درس کی ګرمي دا مسو کو ډیره زیاده ګرمي هذا لي وای دا زما دي یا هذا لي دا به مالوي پوه پرې دا به مالوي دلته آخرت کې به وي لکه مخکې آیتونه په دې باندې ګواهي ده سمه هذا لي دا زما دي یعنې دا ما ګټلي دي په خپل محنت مې ګټلي دا نو چې خدای احسان کړی یا هذا لي دا به مالوي دلته هم دي هلته هم دي اته به دلته دغه شان خوارې هلته به هم خوارې وما دون ساعت قائمتنا اده ګمان کوم په قیامت باندې د قائمېدو قیامت سره د مليانو خبرې دي هغه دا خو شین فرقه ولا رجعت الى ربي او که درځو واپس کړم خپل رب ته قیامت قائم شوم ان لي عنده للحسنى یقینا مالبي الله څخه بهتر مقام رضا الله محبوب مال دنیا کې تر خلق دې د بمرا کوي سورۃ نحل 62 کې دا شنایات تیر شو پوښه واجعلوا لله ما يكرهون اگر دایدا مشرکان الله لا هغه چې بدی کړي ځان له شریک بد شيو الله له شریک جوړي وتصفوا السنتهم الكاذب ابيان جبريل درو چې ان الامر حسنا چې دیل جنت کوي شرک او موږ له جنت دې مونږ ګورا وای ان لي ولا رجعت الى ربي او که تردو پس کوم خپل رب ته قیامت قائم شي قیامت لاړ شمه ان لي عنده للحسنى یقین مال دا یا مال بوي الله څخه بهتر مقام جنت نو جواب فلنبئ ان الذين كفروا وخامخا پوهه کما کسان چې انکار کړ د قران پوهه به کپاغه باندې عمل کړو ولنذيقنهم خامخا بسکو دیتا دا عذاب سخت وذا ممنا الانسان بیا د په انکار د قران باندې لوی احسان د الله قران دی وذا ممنا الانسان او کله چې احسان کومه په انسان باندې قران بیانون کول راوړو قران خوې کنه په خورګو قرانو په خورګو چې کله مسلمانانو راغلي قران له تراوړل خود قران بیانون کی ډیر کم راغلي دلته بعدی د انصاری راغلو سلور سو کاله مخکې د اکبر په زمانہ کې دی مولیان هغه کاغذ قران درسونه شروع کړو په جماعتونو کې هر مولا باندې لازم کړی چې په قران هغه په دې علاقه باندې بادشاہي کړو د مغول نه د بغاوت کړو دغه مغول د پښتنو سخت دشمنان لکه څنګه چې انګریزانو دشمنان دي زمونږ دا شان د دشمنانو سخت د اسلام سره ګډ ورونه کوو اکثر شیعاګانو خریب شیعاګان انوانیم کړي سکانیم کړي اکبر ډیر ګندو دي کې بارا لري په سلو مړی ټول خدای مسلمان خدای دې وبخي خو زموږ دشمنان د پښتنو سخت مبادل انصاری دونه بغاوت وکاو د خپل علاقه د علاقه پښتونخوا ته جدا کړ نو بیا پیر بابا ایراو لګلتا اکبر دا پیر بابا د خړیو د اکبر تر په پوزیو ودا رشتہ دار و اده پلار جرنل د اکبر دغه کې دربار کې دیو نه خړیو چې راغو د دې بازیدان سواری حالات وکړم دیو یې رید نو تاسو تللی شو واپس کدی وای وای ته د مامشل پورا نه کا او بس لار دې په پداش په بنیر په غرونو کې دی راشه الته ودونه او الته واده او بچی بیا ته پیدا واپس لاړ شو دا اصل دام د قندوز ته دا علاقو دا مغولو کې دی پیر بابا بیا دغه شاګردو اخوند رضا بابا دا اخوند ورنه دا سیمولاو د بیا کتاب لیکه تذکرۃ الابرار والاشرار په دې کې څه اقوال پکې
پیر بابا راځي خو څه بګې د خپل دي په پښتانه به سم شرمولي دغه پښتون نو کا پښتانه سم شرمولي پاکه نو بیا د دې لاس آبادی انصار رحمت الله علیه بدنام شو هغه بیا مړ شو او بچی ول یو بچی بیا پاتې شو هغه بیا جګړه مګړ کړی ډیر نر سړیو خو بس مغول خلوی طاقتونو سبه سره کړی و نو سلور تو کاله مخ پر ملک الله را لګل قرآن والا هغه دې ملک مولیانو ختم کړ بیا دا غنه 200 کال بعد الله شاید مل شهید او سید احمد شهید رحمت الله علیه راو لګل دی الله پوتا آی په جماعتونو کې قرآن لازم په چار مولا و قرآن بیانې ذکر شاول الله دا فتوا چې قرآن کریم مسلمانان نه ویلې دا وسه مسلمان د اسلام د قرآن نه بغیر د اسلام ترقی کېدې نشي مسلمان په ترقی کېدې نشي به عزت تن کېدې نشي شاول الله وې دا غزامون دا ټول وې ورشه قرآن کریم کی عزت ده نو دلته د انګريزانو چې کوم ایجنټانو مولیان ا د سکانو کوم ملګرو نو هغه شیخ مرشد رحمت الله علیه بدنام کو حتی چې هغه مړ کو نو سر یو ځای خخ ده او تنه بل ځای په بالا کوټ کې خخره دا هغه د سید احمد شهید واه نو بیا 200 کال بعد دا غینه تقریبا الله شیخ قرآن راولې دی په خورته چې درا علما قرآن چرته درس ترجمه کړي خو چرته اوس هم ترجمه کی ورشي کنه وختي یو درې لکان راغلو یو خدمون شاګردو د شاډن او دوه تر نور لکانو نو ویجی دا لکان رین دا یو ویل چارته دی او دې درس کوي د پنځپیر سره کوئی دلته نو چې تا دا کوي نه زه دلته د خپل پروګرام لیکم د ما د استاد بزوینه مېدان راغله تاسو ملاقات کړئ په بلې د الله احسان چرته پنځپیره مولا د تر او درس کوي ما خدرس کوي یا ما کوم صورت کې په صورت ابراهيم کې ما سمک سره صورت ابراهيم پیدا په کوم ته نه خي ما څه خي یو ترجمه ته خي ما دغه چل کنه خیر تاسو ګرځي چې څوک د غړ مولا کاری دغه شاګرد د پوز کا او سورۃ بقره او سورۃ فاتحه مقصد و نور دی معنا نور دی ګره ایسو مولا نور دی تاسو ارث درنی وګرځي خیر دی دا د الله احسان دی چې په دې خلکو باندې وکړه الله چې د خدای کتاب ته بیان کوي دا نام زجر کې هغه چاره چې قران ته بیان شي دا کلی کې بیان شي دته نه ووري ودا نام نار الانسان او قدم احسان کو په مشرک انسان باندې خپل کتاب ته بیان کو اعرض دې مخواړی نه کینی وتا ونا بجانبي ابيرت شي القران نه په خپل اړه سره مخو ما په لنه کوي بیا ودا ما توشر او کله صورتي کو ته تکلیف فدو دعا عریض نو دیوی خواند دعاگانو پلنو یا اللہ دا خلی وعدہ کری نو شرم آیائی پکی نشتے چه کتاب تے نکینے سوال تے کے دا غیرت خوکا چه دی پلا غیرت کئی چه قرآن تے نکینے قرآن نمانے نو دعا تے سلغواری دعا خدا چا نغوار چه چا کتاب تکینے کنا دو خدای کتاب نزد کے نو تکینے دعا تے بیاولی غواری دیر آیات تا خو گوری وَإِذَا نَمْنَا الْإِنسَانُ او کله موږ احسان وکړو په مشرک انسان باندې عارن مخوړی د قران وانا بجانبي او بیرته شي په خپل اړه سره دا شان آیت سورته بنی اسرائیل 83 کې ذکر شو د لسم پارا وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ او کله موږ احسان وکړو پر کتاب بیان په انسان باندې عارن مخواړی وانا بجانبي او بیرته چې په خپل اړه باندې یا مخکنه دا ما سو شر کنه اوسا او کله چورتي و تقدیم نوې ده نه عمره به دار څنګه دلته وګورئ وَإِذَا ما سو شر اکل جورتي و تکلیف
نفذو دوان النا امید دا باباګان خپلنا عدالتا نو دیوی خوند دعاګانو پلنو بیا الله نه سوال کوي یا الله یا الله الله ملاقات د دې په قیامت یقین نشته که په قیامت یقین نه قرآن نه پسند جدا کېږي الله خبردار انهم یقینا لا مخالفین قرآن چې دي فی مریت په شکل من لقاء ربهم د ملاقات ربنا آیت نمبر 45 درجو وانهم لفی شکنا یقینا مخالفین قرآن خامخا په شک دي منو د قرآن مریب دا شک چې لالاته واقعي نو دلته وایي الله خبردار انهم یقینا منکرین قرآن
फी मरियतिन पशकिरी मिले कायरा बिम मुलाकात रखलना ज़िक्र कुरान तकीनी न कना कदई पा दी अकीनो चला ता मखामकी गुदई बोले खिलाफ करो कुरान अल्लाह खबरदार इन्नहु यकीनन अल्लाह परसिदमान यहाँ तक कौन के अल्लाह पे याद है कुदरत की जाटोला
लासामुल इंसान, नहीं तकता मुशरिक इंसान में दुआ खैर, फायदे के दुआ से, मांगने से खैर की। हर वक्त थोड़ा सा अमल भी कर, या अल्लाह मुझे ये दो, ये दो। वादा मसो शर, और जब पहुंच जाता है इसको कोई तकलीफ, फयूसन तो उम्मीद होता है अल्लाह से कनूत, नाशुक्र अल्लाह की रहमत का। वलन रज़क़ना, और हम चखा दें इस मुशरिक इंसान को कोई मेहरबानी अपनी तरफ से, बात तकलीफ की जो पहुंचा था उसको खामखा कहता है हाज़ाली, ये मेरा है, यही मेरा हक है, मैं इसका लायक था इसलिए अल्लाह ने दिया। या हाज़ाली, ये मेरे लिए होगा, आखिरत में भी मेरे लिए होगा। और मैं गुमान नहीं करता क़यामत पर, क़यामतन खड़े होने का। क़यामत किधर तो मौलियों की बात है। और अगर मैं लौटाया गया अपने रब की तरफ, अवल तो क़यामत है नहीं, और अगर फर्द महाल क़यामत हो भी जाए तो इन लिया इंदहुल हुस्ना, मेरे लिए होगा अल्लाह के यहाँ बेहतर मुकाम, मेरी जन्नत हो, क्योंकि मैं अल्लाह का चाहता हूँ। दुनिया में मुझे माल दौलत दी है, मुझे अफसर किया है, मुझे खान पैदा किया। फलनब्बियन्नल्लज़ीना कफ़रू, तो खामखा समझा देंगे मैं उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया कुरान पर, बिमा उस पर जिन्होंने अमल की थी। वलनुज़ीक़न्नहुम, खामखा चखा देंगे मुनकिरीन को अज़ाब सख्त में से। वअज़ान अलल इंसान, और जब हम एहसान कर रहे थे मुनकिर इंसान पर, आरज़ा, तो मुँह पेरला, हम एहसान कर दें अपना किताब पढ़ाने के लिए, कोई आदमी बेचता है इनको, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत कुरान शुरू कर, बस मुझको बस की जैसे, तो आरज़ा मुँह पेरला थे, बैठता नहीं।
ये दूसरी जुबान में अल्लाह की लिए तो जुबान नहीं, वो तो हर एक जुबान को समझता है, फिर अरबी में क्यों भेजा? लिहाजा तुम्हारी भी किताब है। तो उसका जवाब, अगर दूसरी जुबान में भी भेजता तो ये कहते अजमी और अरबी। अजीब बात है, किताब है अजमी और पैगंबर है अरबी। और चौथा इतराज ये था कि तुम्हारी किताब अल्लाह की नहीं है, अगर अल्लाह की होते एक ही बार में उतारता। अल्लाह के लिए मुश्किल तो नहीं कि एक ही बार में उतार, वाकई ये ठीक बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्यों भेजा अल्लाह ने? कुरान फर्क ना हो तक ना से मुक्सिन किताब तुम लोगों पर पढ़ाओ आस्ता आस्ता, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा भेजा। सूरत बनी इस्राइल की आखिरी आयतों में शायद, हाँ बयान में। तो ये चारों शुबे पूरे हुए ना। द्रेमोशो सलो एक ही बार में क्यों नहीं उतरा? तो अल्लाह फरमाता है कि अगर एक ही बार में उतारा जाता, तौरात एक ही बार में उतारा गया था, तो लोगों ने कब माना है? वो भी इख्तिलाफ की थी, तो भी इख्तिलाफ कर रहे। ये चार शुबे सूरत में